نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا او یایم آیت تی مخی آیاتن کی دا یهودیانو بنی اسرائیل و قباحتنا بیان شویو پدی آیاتن کی هم دا بنی اسرائیل و یهودیانو قباحتنا بیانی یو دا بنی اسرائیل و دا عوامو بدبختی ذکر کی گی او نور د یهودیانو د عالمانو بدبختی ذکر کی د یهودیانو د عوامو بدبختی داوا چې دوی خپل مليانو په بیزای امیدونو کې مشغول کړیو او د حق دین نه دی محروم ساتلیو او د هغه باوجود دوی خپدی باندې امید او پتما او په خوشاله کې پراتو یعنی دې سره خپل علم نو او د مليان وتا د ځان د جنت دعوی او د جنت باغات په خپل کفر کې ښکار کړو او دوی ورپسې منلیو سره د دې چې ایمان د دوی نو دا د دې عوامو يهوديانو بدبختی و د يهوديانو د مليانو بدبختی چې دوی په تورات ولیکو په خپل لاسونو باندې به پکې د ځان نه تحریف وکړو کوم خبره بعد تورات کې د الله د طرف نه نازل نه و هغه په کې دوی د ځان نه ولیکل او خلکو ته بیا وی چې دا الله دا سي نازل کړی او په دغه مسئلو باندې او په دغه امیدونو باندې او بیزای خوږو خبرو باندې به د خپل خانانو نه پیسې واخستي نو الله پاک فرمایي هلاک دي شي دغه هلاک دا خلق دي هلاک شي هغه وخت کې چې لیکل ټول د لاسو نو تورات بدی په خپل لاسونو لیکو نو چې کوم مسله پر دوی د طبيعت نه خلاف نه به بدل کړ او د خپل طبيعت موافق وګه خبره به پکې ولیکل نو باغې به خلک ډېر زیات خوشاله چې دا خو ډېر خپل خبره ده لیکل او باغې به د خانانو نه پیسې واخیست الله فرمای هلاک دي دا خلق چې د ځان کتاب کې لیکل وکي د الله په کتاب کې او بیا وی چې دا الله داسې نازل کړي نو په الله باندې دروغ وي او په کتاب د الله پاک کې تحریف کوي نن سبا هم بعض خلق د الله پاک په کتاب کې او د نبی علیہ السلام په احادیثو کې تحریف کوي په خوږو خبرو سره د ځان پکې خوږی خبره لکه بعض قصې دي خلکو مشهور کړي دي د صحابه متعلق د حسن حسین فاطمه رضی الله عنهم داغي متعلق یا د دروغ قصې چې خلک پر تواه او کې ډېر ناشنا قصې وکړه حالانکه داغي د بار اس قسم بنیاد ني داسې قسمه قصې خلک ډېر خوښي او کوم علما چې د کتاب نه خبره کوي او قصې پکې نه نو خلک هغه ته ډېر توجه نه کوي دا نن د خلکو مزاج جوړ شوی په دې باب کې دا بریلیان ډېر ماهر د قران آیت حدیث مبارک ویل لګ او قصې ډېر او خلک یې قصو ته ډېر خوشاليږي او قصې یادیم خلک ډېر او بیا وی د یو مولانا می د جنجا باچا یو قصه اوریدل ده چې د سر جنجا باچا نوم نشتا بنیاد نشتا دا خلق وخی ولی زکه دا قصه خلق د زدکیږي او خوږی وي نو کتاب کې ني
کم عالم د قرآن آیت او د هغې مسئله بیان کی نو هغې کې خو د ځانه قصې ني د نبي علیه السلام حدیث بیان کی او صفا خبرې نو هغې کې خو د ځانه قصې ني نو خلک داسې یروي بیان یې کو خو څه ډېر خوند مزې نو لطیفې پکې دي د ځانه قصې پکې ني دقه طریقه د یهودیانو به کوله د الله په کتاب کې به د ځانه قصې داخلې کی خلک به ډېر خوشحاله شو سبا چې کوم مولا ډېرې قصې کې خلک ور ډېرې پیسې ورکړي وایي ډېر ښه بیان او کو ډېر ښه درس او که کوم عالم داسې رښتونې خبرې کوي خلک ورته داسې ډېره توجه هم نه کوي ځکه هغې کې قال الله قال الرسول د صحابه کرامو حالات او صفات دا تبلیغیان چې مثال فضیل اعمال بیانې نو خوږې خبرې خو څوک داسې ډېر ورته غوږ نه ځکه د ځانه قصې پکې دي یا که مثال کم عالم داسې د قرآن او د سنت پر رڼا کې کم خاص درس او بیان کوي چې هغې کې فرضي قصې نه وي نو خلک به ته ډېر خوشحالېږي نه او چې کم دا بېځایه قصې پکې ډېرې کوي خلک ډېر ناشنا او بعض اوقات کې خلک بیا وایي کافر مولا دی او ظالم مسلې وکړي او کله وایي ظالم مولا دی او کافر مسلې وکړي مسلې کتاب کې نه او فرضي قصې پکې او خلک هم خاندي او خلک به خوشاله هم ډېر شي دا ولې چې دی خلکو هغه مزاج د قصو او د لطیفو جوړ شوی نو دا تحریف پدې د آیت کریمه د یهودیانو بارک نازل چې دی بد الله په کتاب تورات کې د ځان خبره داخلي کی او باغی به اجرت واپس یو ډله د چاغي ته جماعت المسلمین وي نو میزان لخولي خدي حقیقت کې مفسدين دا آیت اخوی راخلی او هغه پنځپیران چې د مسلمانانو نه متاثر دي دا آیت رالی هغه علماء خلاف چاغي په امامت باندې او په درسونو په دینی خدماتو باندې تنخواه اخلي وې دا د آیت نه ثابت دي چې دا حرام لکه موږ یو وخت کې د یو مولا پنځپيري سره په دې مسله باندې مناظره هم کړې و لیکن الحمدلله په اخره کې هغه مولا سره خپل رونو اوريرونو او خپل د تر بچو داسې طریقې سره ووهو چې تر نن هغه دنیا کې ژوندي روح دي ولی هغه وی دا کوم مولیان چې تنخواه اخلي وې دوی پسې منځونه نه کېږي او آیت دا دروغ وي آیت نازل د یهودیانو باره کې دي او دوی په تورات کې د ځان لیکل داخل کړ پاغي پیسې اخیستي نو کوم عالم امامت کوي کوم عالم درس کوي کوم عالم تقریر کوي کوم عالم واعظ و نصیحت کوي او باغی باندې تنخواه واخلي د دې آیت داغي سره کار نشته دا مسله دغه خلک چې ثابتي د دې سره دا د ځان نه وي البته کله الله په کتاب کې د نبی علیہ السلام په حدیثو کې څوک تحریف کوي او باغی باندې اجرت اخلي هغه هم حرام دي څنګه چې د يهوديانو تحریف حرام علما خدا شي نه کوي صحیح خلک خدا نه کوي خدمات پکې نو یو خدای دی آیت کریمه کې د يهوديانو د مولیانو قباحت ذکر کې د دې د پاره دی ویل نو ویلون ډېرې معنی علماء ذکر کړي دي یو معنی دا ده چې ویلون په جهنم کې یو کنده او یا کال هغې ته لاندې ویښته رسېدو کې مزل دومره ښکته ده چې څوک د الله په کتاب کې تحریف کوي دی به هغې ته ځي او یا ویلون نه مراد بددعا ده دی دې هلاک شي نو چې الله فرمایي چې دی دې هلاک شي نو هلاکت یقیني ورپسې آیت کریمه کې د دې يهوديانو یو تمنا ذکر کی يهوديانو به عیسایانو به موږ به جهنم ته ډوزونه يهوديانو به چرته به موږ به خامخا جنت ته جنت زمونږ او دې يهوديانو به کې چرته موږ جنت جهنم ته لاړم شو نو لګي ورځې د شمیر اعلی شمیر سو ورځې وی سلویخ ترځي چې موسی علیہ السلام کو هتور کیو او بزرگان ځان سره بیا موسی علیہ السلام کو هتور کیو او زمون دی خلق د سامری د سخی عبادت کړو سلویخ ترځي بس اق اندازو موږ جهنم ته ځو او نور به جهنم ته نزو دا خبره خو غلطه ځکه ده چې د سخی عبادت د دې مشرانو کړو او جهنم ته به کشران زی نو دا خو صحیح نه ده
د موسی علیہ السلام په امت کې هغه خلکو د سخی عبادت کړو رستنو يهوديانو خو د سخی عبادت نو کړی نو دوی وی موږ بزو لیکن لګي روزي نو بلارانو به د سخی عبادت کړی او زی به کړو وسی جهنم ته دا خبره خو صحیح نه ده الله فرمای ولا تزر وازره وزر اخرى سوکم د بل بوج او چتولي نشي چې بلاري ګناه کړی دا غي وزي دیبا نشي او دیم دی وی چې د ټولي دنیا عمر 2000 کال دی او د قیامت یو ورځ دا د زر کالو برابر ده نو 2000 کال اور وځي شي نو موږ به صرف اور وځي وي جهنم ته ځو او نور با نزو دا الله پاک فرمایي چې نا جهنم دا هغه چا د پاره دی چې چا کفر کړی دی او بل دا د دنیا د عمر اندازه دی ته چا ویل نو پدې دې کې هم د دوی دا خبره خطا شو بل الله پاک دې ته فرمایي چې ولې تاسو سره الله وعده کړی دی چې تاسو به خامخا جنت ته بوزم او دغه ورځ به بوزم چې الله پاک د خپل وعده مخالفت نه کوي نو الله خو دې سره وعده نه وکړي او سره د دې چې دا يهوديان وایي عزير عليه السلام د الله زوی دی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی او د دې باوجود دی د جنت تملري نو دا بے ځای ده ځکه الله پاک د بار اولاد ثابت ول دا کفر دی او د کافر د بار زی جهنم دی جنت تب کافر نه داخلي عیسایانو عقیده چې عیسی علیہ السلام پارسی شو دا زمون د بار کفاره شو نو کومګه څومره ګناهونه کوو نو موږ په دې باندې جهنم ته نزو ځکه زموږ د بار عیسی علیہ السلام قرباني ورکړې دا خبره هم دروغ ده ولی یو عیسی علیہ السلام پارسی شوی نه دی یو مسله ده او دیم کبل فرض د دې د وینا مطابق عیسی علیہ السلام پارسی شو نو دې جرم کوي د دې د جرم د وجه څنګه کفاره شو د عیسایانو عقیده د کفاری هغه دې کې ذکر کوي نو الله پاک فرمایي چې نا قاعده او قانون داري چې کفر وکړي دی به جهنم ته ځي او چې ایمان نه وړو او نیک اعمال یې وکړي الله پاک ودا جنت ته داخلي نو فرمایي اولا يعلمون يدين فيه ان الله يعلم ما يسرون بشك الله پاک پیږي پاغه سباني چې دوی پټوي و ما يعلنون او پاغه سباني چې دوی ښکار کوي دا د منافقانو قباحت چې ښکار ایمان او دن کفر الله فرمایي چې په ښکارم پیګما او په پټو باندې هم پیګ ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب وبعض د يهوديان ان پړ دي ناپوه دي جاهلان دي چې نه پیږي په تورات کتاب باندې الا امانيه مگر دوی اوري صرف د خپل مليانو نا امیدنا ارزوګان تمناګان وانهم الا يظنون او ندی دوی مگر ګمان خکون کی نور وسوسه شي نشتا بس مليان و تویری جنت زمنګ دې اگر کفرم کوي نو پدقت تم پراته فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم پس هلاکت دی د خلق د پاره چې لیکي کتاب تورات په خپل لاسونو باندې یعنی تحریف کوي د الله په کتاب په تورات کې ثم يقولون هذا من عند الله بیا دوی وایدا د الله د طرف نه داسې نازل دي ځان په کیولي کې د الله د طرف داسې نازل لکه نن سبا خلق قرآن آیت وي او د ځان قصه په کې روبا سوي داسې دي دا په قرآن کریم کې درو ليشتروا به ثمنا قليلا د پاره دي چې دوی واخلي پدي بے ځای تحریف باندې قیمت کم فويل لهم مما كتبت ايديهم پس هلاکت دی د دوی د پاره دا غسد وجه چې لیکلي دي په خپل لاسونو باندې چې لیکلي دي لاسونو د دوی وويل لهم مما يكسبون او هلاکت دی د دوی د پاره غسد چې دوی کم ګټي حرام کارو کې پاغه باندې پیسې واخلي د دې د وجه دې د پاره هلاکت شي وقالوا لن تمسنا النار او دی وای من بهس کلمس ان کی اور الا ایام معدوده مگر سورج دشمیر قلتو فرمایا اتخذتم عند الله عهدا آیات سره کړه الله پاک وعده آینی ولې تاسو الله پاک سره وعده فلن يخلف الله عهده بس الله پاک مخالفت هیڅ کله نه کوي د خپل وعده ولې الله تاسو سره وعده کړی د جنت ته تاسو ځئ ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکہ تاسو وای په الله پاک باندې هغه چې تاسو ته پوهه نشتا بلا ولنا جهنم تبزی منا سو کسب سیئتن
چې او کې شرک او کفر واحاطت به خطیئته او چاپیر شي په د باندې شرک او کفر ددو فاولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان د جهنم دي هم فيها خالدون یو په دې جهنم کې همیشه د پاره وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چې ایمان وروړو عمل وکړ د نیکه اولئک اصحاب الجنت دا کسان خاوندان د جنت هم فيها خالدون دیو پدی جنت کې همیشه د پاره وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین